جدي وکړي چې الله پاک جدي خوشحالېږي او په قبر خفه کېږي دله به زه عزت ورکړم دې به زه لوی کړم او بیا به سي دې به زه عزت ورکړم دې به زه اوچت کړم دې به زه وځلم دله به زه ستوري جوړ کړم فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم د تبزان ورکوټ ښکاری لیکن د خلکو په نظر کې بلوي سړی ښکاری ځان به د ترکوټ ښکاری دی وایي زه څه شی یم دی وایي زما حقیقت څه دی دی وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي دی وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه دی وایي زه خو څه ملا نه یم زه خو څه مالدار نه یم مړه ورشه که د ما سره یو 15 جیره به ځمکه د بل هغه دی 1500 که د ما یو 50 جیره به ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده که د ما 100 جیره به د خدای راکړې ده خدای راکړې ده ورشه د بل 2000 که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانه دار یم دا خدای راکړې ده زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالکو د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده ماله راځي کله کله ما ته وي مولوي صاحب ما کارخانه یې جوړه کړه وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي ګوره څونه ښکلې خبره ده په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانګ وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې لمونځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانګ وي ټول راشي او د جمعې لمونځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم مدرسې له ورکړم د خدای په لار کې خرچه وکړم ماشاءالله دې ته کارخانه ده دا نه چې کارخانه منع نه ده مال جیداد منع نه دی خو دا ووایه چې دا د خدای فضل د خدای احسان دی په ځان کې به کر نه پیدا کې غرور به نه پیدا کې زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس خدای چې په چا آبادی په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت دا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کېږي او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري دا ما لیدلی دا د عاجزي ده ټیک ده نقصانات دلته هم ډېر دي ډوډۍ ډېره ضایع کېږي ګړان چیلې لال کې ګند ته وغورځئ او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي دا نه چې ګنې ټول یو شانتي دي خو دا ما 2-3 ځای لیدلی ځکه د خپل چشمدید خبره کوم دې ته عاجزي وایي فهو في نفسه صغير دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي ځان ورته رکوټې ښکاري ځان ورته کمزور ښکاري وفي اعین الناس عظیم د خلکو په نظر کې ستوری دی ځلنده خلک یې قدر کوي عزت کوي خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته او من تکبره چې چا کبر وکړه کبر وضعه الله خدای به یې ذلیله کړي زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي آخرت کې به هم الله ذلیله کړي او فهو في نفسه عظیم دې خو ځان ته ډېر لوی وایي دې خو ځان پسې خپې راکوي دې خو بل ته په د سپک نظر ګوري دته خو ګاونډي دته خو غریب دته خو مزدور دته خو یو کمزور امسایه او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه یې سم نه راځي غټې خبرې به کوي زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا او وفي اعین الناس د خلکو په نظر کې څه شی دی د خلکو په نظر کې کمزور دی بیکاره دی حقیر سپک دی ځان ورته لوی ښکاري وفي اعین الناس صغیر او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی خلک وایي مړی دی غټو خبرو ته یې ګوره وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي سر جي ورته وایي ښځې ورته یېرېږي ته که نه و چې بار روز دې غټو خبرو ته وګوره مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی دا خلکو په نظر کې سپکي سپک څوک ورنږدېږي نه رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدل چې مړ شي خلک وایي مړه سپی وروکې که خره چې مړ شي هر چاته به خوله ورچول هغه وخت به غب غب پې کول وایي که نه وایي چې مړ چې خلک وایي خله چې دې خنزیر نه خو خلاص پټ وایي د هغه مخکې نه وایي د هغه بچو ته نه وایي دې خنزیر نه خو خلاص شو مړه چې دې سپي نه خو خلاص شو هر وخت کې به غب غب کول په لاره به دې څوک نه شو تللی ملا پسې غب غب جومات پسې غب غب مدرسې پسې غب غب ګیرې پسې غب غب پټکي پسې غب غب مړه یو 100 روپۍ ورسره دا غب غب به یې کول غپېده به لکه د سپي په شان خنزیر غوندې به غپېده خره چې دې خلاص شو
طبرانی بیهقی امام بیهقی یو کتاب دی داغه سنن دا حدیث پاغه کې راغلی نو قبر باندې کې لوی باندې کې مال درک بچی درکل د لوی باغی باندې کې نه د خدای شکر ادا کا سجده لگاوا پیسہ او موټر کې خدای درکو د الله شکر ادا کا هر وخت الحمدلله وا چې بچی ته ګوره وی الحمدلله چې مال ته ګوره وی الحمدلله چې دولت ته ګوره وی الحمدلله موټر ته ګوره بنگلې ته ګوره وی الحمدلله لا حول ولا قوه الا بالله خدای زما د طرف نه راته را کړی ته ګوره چې خدای نعمت زیاتې کنه زیاتې کبر غرور ډېر خطرناک شی دی فرعون کو څه چلی ورسره وکړ الله اکبر الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي موسی علیہ السلام چې ورغی موسی علیہ السلام د سوی لکه اوس هم یو سړی وي دا خوار چنګي مولا دا خوار چنګي تاسو رسېدي ملا صاحب تاسو رسېدي هغه به الیس لی ملک مصر د مصر بادشاہ زمانه ده ورې قبر ته وهذه الانهار تجري من تحتي محلان مې دا نهرونه نه بیږي واقعي د چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په دی باندې دا ناقې بیلې شوي دا نهرونه واړه نهرونه بیل شوي دي او نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته پکې لاړو واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بیل شوي دي ځای په دی د فرعون محلاتو جمع به یو دی تېره وړی به بل دی تېره ښکار له به لاړ دمه به بل محل کې کوله ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل دی نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخ قبر به یې کو که نه به کو او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو ویې ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه کبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودلی دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته نن یې په خپل وطن کې دی نشته ستا د ملک د بادشاهان او د وزیران ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تختې را تختې څوک یو خوا تختې څوک بل خوا تختې څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښایي پرون چې تا ته چا سلوټ کو او پروټوکول به یې دله درکو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې ګورنر صاحب را روان دی روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دی روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دی روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دی ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړې وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې کورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس په ورځي او لاس ته ولې زنځیره چیت کړی او راکاږي دا د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده د ختمیږي نه ابا د قیامت پر ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې چا به یې زه د عربو بادشاه او چا به یې زه د عجمو بادشاه راولئ چا به یې د پاکستان یم او چا به یې د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به یې د امریکې یم او چا به یې د روسیې او د چین یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کوي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نه شي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شو نه ودرېدی بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث تی سلاسن درے کسان دی لا یکلمهم اللہ ولا یزکیهم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت پر دا رحم خبری نکے گورے خدا درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاج دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ به خدای د ګناه نه پاک نه کي
درې کسان څوک دي؟ یو شیخ زانن چې دی بوډا دی او بیا هم زنا کوي. ځوان لام ګناه، ځوان لام نه چې زنا جایزه ده، هغه لام ګناه ده، خو چې بوډا شوې ظالمه نو ته ولې زنا کوې؟ د سترګو کوي څوک دا اندام نشي کولی. د بوډاګان د سترګو زنا کوي، د غوږ زنا کوي، د ژبې زنا کوي. ته خو بوډی بس که نه خدای ته وګوره، بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځوانی کړې خپله ځواني غرقه کړه. د الله عبادت ته ونه که نیکبخت اوس خو جومات ته وخېږه تسبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نو چا له ګټې بس اوس د بچي ځان له ګټي بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به کوي وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تسبیح راواله ذکر وکړه بس که اجره دې اوس پرېږده. اوس هم ته په اجره کې ناست دی او دوه بالښت راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوې. اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس لږ خدای ته مخکه نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه دا هر څه دي پرېږده ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو د وجود پاک کړه. ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نالم ډېر غټ غټ خلک نوم درته نالم چې کله داسې بیماری اووال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي وروړي. هسې نومونه او راباندې مه اخلی بده خبره سپکه خبره ده. مسلمان به پردا چې مسلمان بېعزتي به نه کړي. هسپتال کې پروت وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ. هغه د هسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګوره به ورته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه راځه صفایي کوه مزدور وله صفایي کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه بس دی که نه دونه دی دغه بچو له وګټله نو قبلې ته مخ که نیکبخته تسبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې کړه. شیخ زانن نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی. یو دقه شو. بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه. ته بادشاه سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا کړي عاجز که چې د خلکو خوښې دعا ده ته ته بادشاه جزي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه. د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فعله. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقېده نو فارس به ورسره هلته لقېده خلک یې دومره یېرېدل دبه وګدې خلک او چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او پوج به ته ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان دو او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګران وي چې څنګه راغلل چا یې تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورغلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې وی د مسلمانانو خادم عمر یې مونږ خو دا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول به او تا ته به څوک څنګه رسېږي په خاورو پروت څادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته څادر هم نشي ځان ته لاندې واچې عمر اسم دی خاورې له بله روان دی نو به یې پې پروت امیرالمؤمنین شو څه شو څه جالو په دې خاورې لاسې بله روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته وایي عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء کما که چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی
خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلی دی نه بیبیانې دي چې جامه به یې په خپله به یې ګنډلی بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلی څپلی ځان له په خپله ګنډلی رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي هغه کې عجیزي و ځان کې عجیزي پیدا هغه کې کبر او لوی و کبر او لوی ونه کې یا بادشاہ نه څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج چې سبا خلک کوټ راکړي خاجزي وکړي چې بیا له خلک کوټ درکړي ته خو محتاج خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کړي چې ته کبر جنې بادشاہ له څه کبر پکار دی بادشاہ او کبر کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانه رالل چې میلمانه رالل ډیوه بله واغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته ویې ته خو بادشاه امیر المؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسېدې او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه چې ډیوه مې جوړو سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر وم بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشت عاجزی ده دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی ورسره لوی وزیران دی ورسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځله هغه عمر چې رسول الله مبارک د هغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وی عمر به و او انه لا نبی بعدی ما نه پس به نه راځي که وی عمر به و هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جومات ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړې صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوش خبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه مې رالل چې زه وردن نشم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل طبیع د ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جړا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله الله رسوله ما به په تا غیرت که ته ننوتې خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوښت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولي دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقین ما ته خولي پلان کې منافق فلان کې د پلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق ټول راته خودلې دي وګوره امیر المؤمنین که غواړي نش عادت خولي نشم خولي دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته وایم زه ورته وایم وایم هغه مو یریده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توروالي ټول به ټک وساترېږي زه به یې مسه امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره
دومره لکه عجیزي پرته ده او د مینا په میدان کې روان دي او د دنیا خلک ورسره دی صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیو داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به د اوښان سر و دلته سپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وې خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلک سار اوښان بودي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بودې اوږې راولې عمره د اوښانو د چلولو سر په چلم نه پوهېږي اوښان نه شي سرولی تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وې ګورئ دا نن چې دنیا دم نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت زما رونو بادشاه به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه که نه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو ځان یې اوچت نه حسابه بار نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوي نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا ځای نه کوي او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبرجن کوي او دریم څوک دی فقیر مختال آها چې دی غریب دی بیا کبر کوي مالدار لم کبر ګناه ده د مال خوشته کنه مالدار لم کبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې کبر کوي ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي خدای په دې فقر هم خوشحاله شکر دې په سترګو جوړې خدای په دې فقر هم خوشحاله یم ابل که خان دې په لاسو شل دی خدای په دې فقر هم خوشحاله یم اگه خان دې تا ته نو درېږي د تا ته 15 وخته ولاړ نه خانان نیکان خلک هم ستا الحمدلله صالحان اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نو درېږي او زه تا ته ولاړ یم هغه سره تسبیح لاس کې نشته ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي ماله خدای ته بچي را کړي دا ووایه د مارونو کبر خو خدای بدي شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق او نن یم جوسا د مصر په میوزیم کې عجایبګر کې پرته ده سخا داړۍ دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې بندې خلک ورځي او تماشې یې کوي او زه خو چې ودرېدم هلکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی ته ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه ای زه خدای یم هوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړی غول پراته دي او خدای یم ته خدای متیاز یې ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ټټی کې چې کښېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي سهار او ماښام څومره سوټه کې ته خدای ته ځان ته رب وایې رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي تکلیف نه راځي ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتې ته محتاج نه دی صفا او ستره ان الله جمیل یحب الجمال پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله ما وی پیغور به ورکوي د یړه کې مې راغلی داسې ای ټیزه نه ما د شکل ته دی وګوره تاوې زه رب یم زه خدای یم هلته پروت دی غرور او شیطان سره خدای څه وکړی شیطان هم وی که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین زه ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا زه د اور نه پیدا کبر یې وکړه کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني دا کبر کوي چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي مونځ نه راځي دا کبرجن دی دا د خدای ته حاجت نشته دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي دې چې مونځ نه کوي که نه دې روژه نه نیسي که نه دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی دا
منځ ته به پکې ساجد دی منځو کا تندې په خاورو لګوه عاجزي وکړه یو ورځ په دا ناره تېره کا یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کا او لوږه تېره کا عاجزي وکړه الله پاک د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړه ابا واستکبر تکبر یې وکړه الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین ورته څه فرمایي رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لکه کوزیږه شابه جنت ته کوزیږه بالکل کوزیږه جنت نه تعالی نه مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړي فاخرج ځه ورک شه کبر لوی ما سره خایږي ته څه شي امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړې سونا 80,000 سال عبادت عابد دی ته وایي ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده خو چې تکبر یې وکړه زه دغه یم د اور نه پیدا او دته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو ختم ذلیل او رسوا شو دنیا ته راولې زه اوس دنیا ته بس او بیا عاجزي ونه کړه بیا معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به ولا راتاویږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم الله وی ښه ما ته قسمونه خورې ما ته بډې وی ما له جوابونه راکې چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک ان عبادی لیس لک علیه سوء فکر مکوه چې کم زما بندگان دي بندگی د عاجزي ده پکې بندگی د عاجزي ده پچا کې هغه ته ټرت هم نشي کولی اکه ګناه وکړي بخښم به ورته ځه څه کولی شي چا کې عاجزي رو بندگی رو ما ته تندې په سر لګوي ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې زه به یې بخښم او جنت ته به لېږم ته څه کولی شي زما وروڼو په کبر خدای ډېر ښه پکې په عاجزۍ الله خوشحاله یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داس یو ډیران ته ودرېده صحابه ورسره ودرېدل چې ډیران سره څه کوي صحابه هم پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی وي دا ډیران دی وي ډیران څه ته وایي ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې خاشي وغورځوي ترکاري خاشي دلته وغورځوي کور کې چې کوم ګند من دي دلته راوغورځوي دا وي ټوکړې موکړې زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا ډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګه ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځوي دا هغه څیز رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دي ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه د جلته اوس خیره نه پرته پوزه دې پټوې کم سیز ده چې مسلمان وجني رور حیا اخلي نن هغه سیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي کبر باندې الله خفه کېږي کبر به نه کوو عاجزي به کوو په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګورو افسر به خپل کشر ماتحت ته سپک نه ګوري بالکل نه بالکل به نه ګورو ځان به زړونه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوې او حمد به وې قسم په خدای په دې خدای خوشحالېږي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبوي او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبوي په فوټکوانې کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دی به ښه ډبولي هله به ځي
نو کبر به نه کوو ښه انشاءالله عهد به کوو عهد چې انشاءالله موږ به کبر نه کوو لویي به نه کوو لویي چا سره ښایېږي وایه الله سره او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو بلکل سپک به نه ګورو او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کړې د خدای رحم به وکړې دین ته سپک کتل ګیرې ته سپک کتل پټکي ته سپک کتل مسلمان ته سپک کتل غریب ته سپک کتل دیاړي مار ته سپک کتل ملا ته سپک کتل غریب ته سپک دا به بلکل نه کوو ښځې ته سپک کتل دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول دا به نه کوو انشاءالله په دې الله خفه کېږي هر چا ته په دروند نظر ګورو او چې کم دینداره دی او خدای سره نسبت دی دین والا خلک دینداره د الله د خاطره به موږ د هغې قدر کوو د هغې عزت به کوو خدای به زموږ قدر او عزت به کوي زما وروڼو یو خبره درته کوم زموږ د زړه یو ډېر لوی ارمان و او هغه خدای پاک پوره که زه تاسو ته د زړه نه وایم چې زه نن څومره خوشحاله یم او زما زړه ته نن څومره سکون دویمه درېیمه ورځ رسېدلی دی زه ستا نشم ویلی زموږ دا جوماتو په دې قوم تنګ شو مونږ بره چت ورباندې جوړ کړه ښې پیسې مې په ولګولې ډېرې د چندې پیسې ستاسو بره چت هم جوړ کړه هم ډک شو هغلته په سبیل د پاسه مو چت واچو هغه هم د خلکو نه ډک شو د سبیل سره خوا کې چې کوم ځای دی هغې کې هم خلک کېناستل اخره کې بیا د لارو کې بس تاسو خیال و د جمعې په ورځ باندې په دې لارو کې به خلک ناست مانځه ده هغلته او دلته یا خدای دا خو لاره ده جومات دی دروازه به ورته کوله وکړه چې صفونو کې اتصال راشي چې مونځ هم خراب نه شي ځای را سره بلکل نو د جومات ګیر چاپېره کورونه دي دا چا به خپلې مجبورې وي مونږ په چا جبر نه شو کولی دلته کې زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ یو ترور ده یو خور ده د نورالدین خان د هغې خور ده هغې دا مخامخ ځای د جومات د دې لارې نه پورې غاړه دا ټول هغې د خدای په نوم باندې مدرسې ته وبخه الحمدلله دا خدای پاک وبخه دا خدای په نوم لکې الله واچو چې دې کې تاسو مدرسه جوړه کړې دلته زمونږ په دې جومات کې مدرسه ده د حفظ هم ده الحمدلله د ناظریم ده نو ما قاری صاحب زما ورور دی قاری فیاض احمد صاحب هغه ته ما وي دا کبر بک اوس به یو دوه کاره به کوو هغې چې دونه اخلاص وکړه موږ به دوه کاره کوو یو به دې کې د حفظ مدرسه اسم ده خو ښه به مضبوطه ټیټ کوو دا مدرسه یو استادان دوه به نور هم ورته نیسو چې ښه مضبوطه مدرسه شي او دې ځای باندې چې دا کم ځای دی دې کې به خلک اوسېدل نو پکې اودسمات هم کېدل ډیران به هم پکې پروت و او انسان زموږ ټولو کورونو ډیرانونه پراته ډیران به هم پکې پروت و خلک به هم ګرځېدل ریډو به هم پکې غږېدلې وی سپلو سره به هم خلک ګرځېدلي څاروي به هم پکې سریدلي ما اوس به په دې ځای د قرآن ګونج به تلاوت به که خیر انشاءالله د خدای د کتاب گونج به تلاوت به نو ما وی دا به مهرباني به وکړو چې یو حافظ به ونیسو که خیر یو یا دوه هر څومره چې وي چې د دې کلي د خلکو د بار سخت کال نه مې کال له پکې انتظام کوو چې موږ پکې د بار نه واړه راځي او پکې ډېره کېږي ننګر انتظام به وله خدای کوي انشاءالله الذي خو ماشومان د ماشومانو ځکه لوی دلته موږ ځکه نشو ساتلی چې ګیر چاپېره کورونه دي واړه ماشومان د هغې د حفظ مدرسه به او مې د تجوید مدرسه به مي یو قاري صاحب به پکې کښېنو چې هغه د ماشومانو ته یا عامو خلک چې څوک راځي چې هغه تجوید هم زده کړي قرآن په صحیح طریقه باندې او مې یو کار به بل کوو که خدای پاک وس راکړي انشاءالله او د دې ملګرو مشورې را سره ما وی د جمعې په ورځ به که خیر دی له مونږ انتظام کوو هغه انتظام باندې بیا سوچ کوو چې څه انتظام وکړو د جمعې په ورځ به دا بلکل کلو میدان وي او په دې کې به د مسلمانان جمع ته هم ولاړې مونځ به هم پکې کېږي لوډ سپیکر به پکې هلته خلو لګو تقریر به موري که خیر انشاءالله تاسو ته به مسانتیا به که خیر انشاءالله لارو کې به نو درېږئ به دغه ځای کې به که خیر انشاءالله العزیز تاسو یې نو دا د خدای لوی احسان دی زړه کې خدای واچول زړه کې خدای واچول چې د جومات ته دا ځای وبخه او دا وله ورکه یو انچ ځای قیمتي دی یو لیش ځای قیمتي دی الله پاک واچول دا خویندې دي د نورالدین خان ډېرې نیکانې خویندې زما د حج ملګري دي ما سره حج ته تللي دي ډېرې صالحانې دي ډېرې الحمدلله دیندارې دي زما دا قانون د زر چا صفت نه کومه خو دا د زړه نه ویم دې دپاره چې ستاسو دعاګانې ورته وکړې ډېرې نیکانې دي ډېرې صالحانې ډېرې دیندارې دي غریبانانو سره او بېکسو سره ډېر ښه امداد هم کوي او خیراتي دې ځایونو کې دا خلک هم ډېره کړی او اوس یې جومات ته وقف کو زه د خدای نه دا سوال کوم او تاسو به را سره وړه د اخلاص نه چې دا وله خدای قبول کړي الله وله دا قبول زمونږ دا خانان دي
زمونږ سره ډېر تعاون کوي. زمونږ دلته سریر خان دي دا ټوله اجره د میلمنو ته دې وخت کې د موټرو ته خوشي کړي. د دې میلمنو موټرې د دې موټر سایکلې یوازې دا نه ښه په اطمینان او په محبت لکه چې تاسو د هغوی میلمانه یې، میلمانه د خدای نو د خدای د میلمنو چې څوک قدر کوي نو الله نه نیسه. دومره زمونږ د میلمنو دروازه کوله اجره، بیا د هغوی د موټر او د هغوی د ګاډو ښه پوره څوکیداري او خپل ښه حفاظت، دا ډېره لویه خبره ده. چای هم پیس کی، شربت هم پیس کی، الحمدلله. نو موږ ډېر د دې خانانو نه خوشحاله یو. دا زموږ ګاونډیان دي، د جومات ګاونډیان دي، جومات سره مینه کوي. جومات سره مینه خو خدای سره مینه ده. او دا تاسو ټول د خدای میلمانه یې، کم ځای نه راغلي، مسافر یا مسافر. نو چې دا دلته کې دوی تاسو سره دونه ښېګړه کوي، دونه مدد کوي، نو الله ارسنینی ارسویني، خدای دې ټول خوشحاله کړي. نو دغې خور او دارنګې چې دا ځای وقف کړو د نورالدین خان خویندې دي، نو تاسو ته به دا مهرباني وي، دا د خدای نه یو سوال چې خدای ولا دا قبول کړي او رب العالمین ولا دا د آخرت او د دنیا د ګټې ذریعه وګرځوي. او خدای دا ځای چې وبخه پروردګاره، موږ سره خو د دې بدل نشته، خو قبر تا سره دی الله، جنت تا سره دی الله، آخرت تا سره دی پروردګاره. د دنیا خوشحاله او د آخرت خوشحاله تا سره دی. دا ډېرې پیسې دي، دا ډېرو پیسو ځای دی چې د خدای په نوم تالی درکړه. خدای مال یې نه دی راکړی، زه به سبا جمدیم که مړ بیم، زما رور به سبا به جمدي که مړ به، دی تاله خدای درکړی دی. نو پروردګاره ته غیرتي ذات یې، د غیرتي ذات ته دې بدل الله په دنیا کې، په قبر کې، په آخرت کې او د جنت په شکل کې ورته ورنصیب. دا دعاګانې به هغې ته ټول عمر کېږي که خیر انشاءالله. دا چې درسونه کېږي دا دعاګانې به دې ټولو خویندو ته به کېږي، د هغې مور او پلار ته به کوو چې خدای پاک یې وبخي. دا هغوی جایداد دوی ته پاتې دی، هغې ته به کوو، خویندو ته به یې کوو، ورور ته به یې کوو، وروڼو ته ټولو ته به کوو دا دعاګانې. دې ګاونډ ته به هم کوو، خو بالخصوص هغې ته به یې خامخا کوو چې نه کې دا به غیرت نه. د درس نه پس هر یو حافظ، هر یو قاري په دعاګانې کې. اوس تاسو ته زما وروڼو یو خبره کوم، زما خو قانون داري، ما ته خلک وایي ته مدرسه ولې نه جوړه؟ هلته زما غرور دلته مدرسه وه، هلته پټي کې خپله جوړه کړله. ما ته وي مدرسه جوړوم، ما ګورې که زما پته مې چې دې به راته چندې غواړي ګورده نه شم غوښتی. ډېر خلک ما ته وي ته پردی مدرسه کې درسونه کې خپله ولې نه جوړی؟ ما ته را چندې غوښتل ډېر ګران کار، بل ته لاس نیول او چندې غوښتل اسان کار نه، ډېر ګران کار. دا جومات که جوړ شو دې له موږ چندې نه دي غوښتې، دا هم دا ستاسو دا چې څادر ګرځي که نه، د دې څادر د برکته دا جوړېږي. دا لږ 100 روپۍ هر څونه چې راغونډېږي په دې د جومات بل هم کېږي، په دې جنریټر د خرچه د هغې هم کېږي، د ګیس بل هم ورکېږي، په دې دلته کې د کم قاري صاحب چې ماشومانو ته سبا وایي د هغه تنخواه هم کېږي، په دې جومات هم جوړېږي، په دې بره چت هم جوړ شو، همدغه څادر دی. زما بیانونه څوک اوري یو ځای بل ځای، او بعضې څوک ووایي چې یاره مونږ تعاون کوو نو مونږ چاته انکار نه کوو، خو کم از کم مونږ چا پسې ګرځو نه، په چندو پسې چاته لاس نه خورو د چندو. مونږ وایو دین ستا دی، جومات ستا دی، مدرسه ستا ده، الله د مسلمان لکې به یې تا چې. نو تاسو خو زما مقتدیان یې که خیر انشاءالله، او دا تاسو دپاره شو، تاسو پکې انشاءالله العزیز منځونه کوئ. نو زه تاسو ته وایم یو خو نن دا څادر ګرځي، نو په اخلاص ټول ملګري په دې کې چنده واچوئ. دا یوازې مدرسه نه جومات وي، ښه موږ جمعې مونځ هم دې کې کوو که خیر انشاءالله. نو اخلاص چې څومره یې ستاسو، نو د زړه د اخلاص نه پکې چنده واچوئ. یو الله ته پته ولګي، موږ ته پته ونه لګي. او دا فکر مه کوئ بدل به رب العالمین درکوي، څنګه چې دغه خویندو دې خور تا ځای وقف کو په دې خیال چې مال الله په دنیا په آخر کې، آخر به غواړو خو موږ ولې دنیا هم یادو، الله بدل راکړي چې دقسې بدل تاسو له هم خدای پاک درکړي. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا تاسو موجود څومره ملګري یې، نو تاسو هم ټول د زړه د اخلاص سره پکې مدد وکړئ. ځکه موږ په ډکون پرون شروع کړی دی او دیوال هم شو دې خوا وو زمونږ دې طرف ته، دیوال هم مونږ انشاءالله العزیز دې طرف ته زمونږ دا سریر خان دی کور دی. ما فیض احمد ته وایي چې د ټولو نه مخکې دا بنیاد روخیږي اوچت شي، هغوی طرف ته پنۍ هم وي او هغوی ته څه تکلیف هم نه. زمونږ ډېر محترم دي، نو دا بنیاد باندې مونږ شروع کوو که خیر انشاءالله العزیز. ډکون هم شروع کوو، کار پې ودرو نه، اسم نشته، لا پیسه میسه نشته، خو په الله مو بروسه ده. نو تاسو به یو دا مهرباني وکړئ چې تاسو به په دې کې چنده د زړه د اخلاص څه څومره کېږي واچوئ چې دې له سیمټ دې له سیخ پکار دی چې موږ پې کار شروع کړو. نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې که څوک داسې وي چې وروسته پیسې ورکول غواړي،
یاره کور کې به نن هم ورکو بیا به م ورکو د چا په زړه کې وي زما ورور د فیض احمد د هغه نمبر دی د ټلیفون ځان سره لږ نوټ کې بس هغه سره رابطه کوئ که د بار نه څوک ما سره هم کولی شئ رابطه ما نمبر هم ډېرو سره دی هغه سره هم رابطه کوئ 0333 913 1210 دا د هغه نمبر دی 0333 دا ځان سره خیر دی نوټ کې 0333 913 آسان نمبر دی 0333 913 13 پسې بیا 12 که نه 913 12 او 10 دا د هغه نمبر دی قاري صاحب فیض احمد نو تاسو هغه سره هم کولی شئ که څوک داسې وي چې هغه د اکاونټ په ذریعه رالیږل غواړي بیا به هغه سره په ټلیفون رابطه وکړئ اکاونټ نمبر به هم وله ورکړي خو زما د الله نه امید دی انشاءالله العزیز اوسه پورې خدای پاک مونږه مایوسه نه یو پرېښي که خیر انشاءالله دا دومره غټ جومات الله جوړ کړ دا ماربل الله ولګول او دا بره چت الله جوړ کړ او چې چا پیسه لګېدلې ده نو بختور دی اوسه پورې لګیا دي الحمدلله او په دې بره جومات کې دا د تاسو ته پته را منځونه کېږي د خدای فضل او دا بیانونه د دنیا ګوټ ګوټ ته روان دي ورسېږي انشاءالله العزیز دا سیم نه چې دا صرف تاسو اورئ دا چې موږ د دوی دا بیانونه واورئ که نه نو ما ته مازدیګر ماښام دی ووایي وایي شپېتو زرو کسانو دا واورېد او 1,000 کسان واورېد نو د دې جومات د برکت نه شپېته او 1,000 کسان دا بیانونه اوري دا څومره لویه خبره ده نو دغه رنګې دغه ځای د جومات دپاره شو د مدرسې دپاره شو لویه خبره ده نو زما وروڼو تاسو هم که څوک وروستو پکې امداد کول غواړي یا بل څوک امداد غواړي د سیمټو په شکل کې څوک امداد غواړي نو مانځه نه پس دا زما وروڼو دغه کوډګۍ کې ناست دي ورسره خیر د نوم ولیکئ که څوک 15 بورې سیمټ لي څوک 10 بورې سیمټ لي څوک 6 بورې سیمټ لي څوک سیخ اخیستی شي ورته څوک کرش وله راوړلی شي څوک خښ ته راوړلی شي هر څه تعاون چې څوک کوي نو بس ما تاسو ته وي د خدای کور او د دې د خدای د کور او د مدرسې تاسو ته معلومه ده تاسو ته هر څه په سترګو ښکاره دي مونږ بیا څه درته یو هر کال الحمدلله حافظان جوړېږي ناظر اخوانان جوړېږي اوس به د هغې نه زیات جوړېږي انشاءالله العزیز زموږ د مدرسې طالبان پکې ډېرې د دور حدیث الحمدلله د دین مرکز دی نو دا الله احسان دی بره هم یو کس یو دوه کسان چې دي بره هم لږ څادر وګرځئ خیر دی یو دوه کسان دلته پاسي یو دوه کسان دغه ځای نه پاسئ چې دوی در رسي تاسو څادر بره وګرځوئ یو دوه کسان داسې صالحان غوندې پاسئ نو هغه څادر به بیا راکوز کړئ یو دوه کسان له غوندې پاسئ او هلته کې هم تاسو یو دوه کسان دی بار ځای کې هم یو دوه کسان پاسئ لږ څادر پکې وګرځوئ یو دوه کسان صالحان پاسئ نو دغه ځای کې هم څادر وګرځوئ بار هم وګرځوئ خیر په سپونو کې په قلاره باندې ګوره صدقه چې ده که نه نبی کریم صلی الله د صدقې متعلق ته یو خبره وکړم د یو سالک مور و مور باره مو ګرځې او دغلته مو ګرځې بیا ټول یو طرف ته راجمع کې ښه په اطمینان باندې په منډه نه ټول ملګري پکې زړه د اخلاص نه مدد والی هر یو پکې حصه واچوي یو سړی مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور بس دا ورځ دوه دي زیاتې نه ده دې غریب بس سار لاړ مور سره به ناستو او ما خام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې یوړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه زه کوم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به یې جړل به نو چې ماسخوتن به دې ته که نه نو لاره کې پټرول پمپ ولته به یې تیل اچول او دی روان دی مور یې سخت او ډاکټران ورته وایي چې روز دوره دی ژوند دی زیات نشته دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام او روایاپی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم بچي مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې وه نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لیور کې دا واله و بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او روز دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بے طبیب او بے حکیم یې جوړ کړی دی بے دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي هغه غریب دوا وکړله هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سینګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه
بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوی دوی جوړ